نو دا وظیفه ده په هر یو رکعت کې چې کوم دی نو موږ او تاسو سوره فاتحه وایو نو دې ته وی 7 من المثاني و آیاتونه د وظیفه یا د خلاصه او دا ټول قرآن چې کوم دی نو دا د هغې تفصیل دی بلکې ټول قرآن نه تورات زبور انجیل دا د دغه متن چې کوم دی نو شرح ده دا سوره فاتحه چې دا متن دی او قرآن چې کوم دی او تورات زبور انجیل صحیفه دا د دې سوره فاتحه تشریح ده ټول مضمونونه چې څونه قرآن کې دي یا څونه چې د دنیا خلاصه ده یا چې د څونه د دعوت خلاصه ده د تاریخ او د جغرافیې او د هر څه د نیکانو د بدانو د قیامت او د دنیا د خدای د صفات او د وحدانیت او د رسالت دغه چې کوم دی نو خلاصه د سوره فاتحه اوس خو به تاسو ته لږه لږه پته لګېږي دا الحمد باندې داسې صورتونه دي دعوه یې دا ده چې د خدای چې الله رب العزت متصرف دی د صفاتو خاوند دی او بل څوک د هغې صفاتو خاوند نشته مالک یوم الدین والبعث بعد الموت دا ټول څونه چې د مرګ نه پس خبرې کېږي دا د مالک یوم الدین الرحمن الرحیم د الله رب العزت چې څومره صفتونه خالق او مالک او رازق دا د هغې تشریح ده او دا تشریح خو نه خلاصېږي دا خدای صفتونه خو نه خلاصي بیا چې کوم دی نو مالک یوم الدین نو الله رب العزت خو په دنیا کې بادشاہ دی خو په فیصله خو په آخرت کې کوي کنه دنیا کې خو نه کوي نو د آخرت ټولې خبرې اهدنا الصراط المستقیم نو بیا چې کومه خدای نیغه لار پیدا کړې د هغې تفصیلات خو تورات او زبور او انجیل او قرآن کې دي الذین اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم ټول پیغمبران نیکان صالحین د دې ټولو تفصیل چې کوم دی نو بیا په تورات زبور انجیل او صحیفو کې دی غیر المغضوب او دنیا کې چې کوم گمراهان تیر شوي دي یا غضب یافته تیر شوي دي او د څه په وجه چې غضب پې شوي دي او د څه په وجه چې گمراه شوي دي د هغې ټول تفصیل قرآن او په تورات او زبور انجیل کې شته او دا دعا هم ده مقصد دا دی چې د خدای نه به غواړې دعا وی د خدای نه به غواړې دعا وی چغې والو ته چغې به خدای ته وی نو الله رب العزت وی زما پیغمبره چې کوم اصلي دولت دی چې د سړي نه سړی جوړی او چې کله د سړي نه سړی جوړ شي نو په تمامه دنیا غلبه په خپله د انسانیت د تبلیغ والا وی کنه چې زمونږ په اعمالو کې کمی نه نو بیا بل رکاوټ نشته ایمان غواړي اعمال غواړي نو د دې وجه نه 7 من المثاني والقرآن العظیم او تا ته مې عظیم الشان کتاب درکړی دی یو حدیث پاک کې راځي چې چاته خدای پاک قرآن ورکي او دې دنیا کې دا قرآن چې کم دی نو د نورو خلکو د نعمتونو نه کم وګڼي لکه د دا خیالي چې زه مالدار نه یم او دغه سړی مالدار پیدا کړی په اصل کې خو مالدار دا قرآن والا دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قرآن والا دا نعمت د قرآن سپکو ګڼي د نورو خلکو دا نعمتونو ته درانه وګوري نو په تحقیق سره د قرآن سپکاوی وکړه پوهېږې که نه دا موږ او تاسو ته لږ غونتې موږ خدای پاک قرآن سره د کېناستو را کړې ده دا ټولې دنیا حکومتونه د ټولې دنیا طاقتونه او قوتونه د ټولې دنیا مزې او چرچې یو خوا او دا مزې به که خیري تاسو ووینئ انشاءالله خدای پاک د زمونږ او ستاسو په زړه کې چې څنګه خدای پاک وایي چې قرآن عظیم دی داسې د خدای زمونږ په زړه کې عظمت پیدا کړي نو دې ته ډېر درانه وګورئ او د درنو کتو پیدا بدای چې خدای به ته قرآن نصیب کړي چې څوک قرآن ته درانه ګوري خدای ورته قرآن هغه ته خو څه کوي خدای پاک نسلونو ته هم قرآن نصیب کوي دا مولانا طیب صاحب یو هغه لیکلی چې زما
مخې ته یو څلور مولیان ناستو سو خبرې له راغلي وو کشران هلکان نوجوانان ښایسته ښایسته نو وایي ما ورته وی چې هلکه تاسو ټول مولیان یې وی چې یاو وایي ما چې تاسو وروڼه یې یو شان غوندې یې وی چې یاو موږ ټول وروڼه یو او زمونږ چې کم دی نو دونه وروڼه نور هم دي درې او پته نه لګي که درې دي که څلور خویندې هم دي نو هغه ټولې مولیانې دي حافظانې دي قاریانې دي وایي ما ورته چې تاسو ټول حافظان یې وی چې یاو وایي ما ورته وی چې تاسو ټول یعنې عالمان هم یې وی چې یاو وروڼه خویندې ټول وي موږ وی وایي ما ورته وی چې تاسو د کم مولي صاحب زامن یې وی هغه وی چې مونږ پلار چې و نو هغه مولي صاحب نه و هغه به په ګاډۍ باندې سبزي خرڅوله نو وایي موږ ته یې کیسه کوله چې دا حافظان به مدرسې ته تلل نو زما پلانکي ځای دوکان نو وی چې ما دوکان پرېښود او ګاډۍ مې چې کم دی نو لګوله د مدرسې مخې ته چې د طالبانو ته به زه ګورم او بس دې سره به مې ډېره زړه خوشحالېده مطمئن کېدم من وی دوکان یې پرېښود نو په ګاډۍ سبزي خرڅوله د مدرسې مخې ته د چا کار څه دی سبزي علي دونه ډېره نو وایي مور مې ورسره جنګ وکړو وی چې زه دوکانونه نه کوم په دغه ګاډۍ کوم که په دې پیسو ګزاره کوی هم خوښه ده او که نه کوی نو وی هغه به په دې لاره چې به حافظان تېرېدل نو دې پسې یو قسم کډه وړې وه چې دا دوکان هغه ځای کوم دې ځای ولې نه کوم مدرسې مخې ته حافظان خو راځي که نو د حافظانو د مینې او د عالمانو د طالبانو د مینې چې کوم دی نو مدرسې ته راښکلي نو هغه ورته وی مولانا طیب صاحب خپله دا لیکلي دي چې دا ټول عالمان او حافظان دا خدای پاک دته خپل کور کې ځکه نصیب کړو چې ده د هغې قدر کړی و هغې یې مینه کړی و هغې سره یې قرباني کړی وه چې یاره دوکان نه او ګاډۍ سبزي هغه ځای دوکان کې خرڅوم دې ځای ګاډۍ کې به یې خرڅوم نو هغه زمونږ پلار چې کوم دی هغه مولا نه و هغه به د مدرسې مخې ته ګاډۍ خرڅوله او که د مولا سړي زړه کې راشي چې دا موږ څه په جنجال اورېدلي وو که نه نو بس د ده نه خدای پاک دا نعمت بیا واخلي الله اکبر نو د قرآن عظمت چې کوم دی دا دونه خبر